بسم الله الرحمن الرحیم. دو سپارې تلاوت شوي، اومه او اتمه. په اومه سپاره کې الله جل شانه یو ځای کې د شرابو په باره کې ارشاد دی: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مؤمنانو، شراب او جواری او بوتان او سلی او قسمت معلومول رجس من عمل الشیطان، دا ټول حرام دي. گندگی دا عمل د شیطان دی، د دین لري اوسئ. په دې کې ډومبه الله جل شانه شراب ذکر کړي. خمر شراب ته وایي، او بیا د خمر په حکم کې هر هغه شی چې هغه نشکی سره هغه پکې داخل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. هر نشآور شی دا خمر دی او هر نشآور شی حرام دی. کوم کس چې نشکی هغه په حرامو کې مبتلا دی. بعضی خلق الله دې مونږ وساتي، تاسو خو نه. بعضی داسې وي چې دا غیارونه دا شی راغلی دی او بیا د شرابو عادي وي، پیسې وسره، نو شراب حرام دي او پاغه باندې په هغه حد جاری کیږي، لیکن دلته خو حد شته دی نه. او بیا چې کوم سړی شراب اوس کې حدیث مبارک کې راځي نو چې یو ځل اوس کل نو سلوي خرزي مز نه قبليږي، مز بکای او قبليږي نه، او چې توبه وباسي نو توبه قبليږي، چې بیا به نه کوم. بیا چې اوس کې نو بیا سلوي خرزي مز نه قبليږي. دغه څه په دریم ځل په څلورم ځل په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا که توبه وباسي نو توبه هم نه قبليږي، ځکه چې هغه دومره امخته شوی دی چې هغه توبه په اخلاص سره نه وباسي. بیا په شرابو کې نن سبا هر شی داخل دی، چرس پکې داخل دی، آیس پکې داخل دی، هر یو شی. بعضې غریبانان د ورځې دیاړیو کې د واده کړی ښځې وي، بچي وي، او چې کومې پیسې لاس ته راغلې نو په هغې باندې نشه کوي. غریب سړي ته جنت ګټل او خدای راضي کول دا ډېر آسان دي، لیکن دی د شیطان په لار رواني او بیا چې کوم دی نو په نشه کې هغه پیسې ټولې په نشه باندې لاړې کړي. نو دا شی حرام دی. هر مسکر نشاور شی چې د سړي عقل ګډوډ کړي هغه حرام دی. بل ځای الله پاک فرمایي په دغه سپاره کې: یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. تاسو خدای وبخښه خبرې مه کوئ، خبرې مه کوئ. دا خدمت والا مرګري پوي خبره خېږي په کلار او خېږي خبرې مه کوئ. دغه سپاره کې الله پاک بل ځای فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جميعا. اے مؤمنانو، لا یضرکم من ضل، که څوک ګمراه شي هغه تاسو ته نقصان نه درکوي چې کله تاسو په سمه لار باندې یئ. نن سبا په معاشره کې د خلکو نظر زمونږ اکثر د بل په عیوب باندې په ګناهونو باندې، فلانکې دا کوي، فلانکې دا کوي، فلانکې دا کوي، فلانکې دا کوي. په دې کې چې کوم خپل نقصان دی، عیب دی، هغه ورته نه ښکاري. حالانکه ته خپل ځان سم کا، ته خپل اصلاح وکړه. که ټوله دنیا په شرک او کفر کې ککړه شي او تا خپل ځان سم کړی او امر بالمعروف نهی عن المنکر کې ځان سمول دي، نو تا به الله جل شانه بچ کوي. یو کس هغه خدای پاک دغه نصرت او مدد کوي. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خپل عیب چې تا کې کوم دی د هغې اصلاح وکړه، د بل په عیبونو پسې مه ګرځه. دریم بله سپاره کې الله جل شانه فرمایي: یا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. په اتمه سپاره کې تاسو وزن او ناپ دا دواړه پوره پوره ورکوئ. نن سبا بعضې حضرات د ناپوهۍ د جهل له وجې نه د دنیا محبت او حیرس په مخ اغشتي او هغه په تله کې خلک وایي ګاک. موږ په خپله لیدلي یو دوکاندار د فروټو د میوې چې هغه پکې کاڼی ایښی او هغه تلی پورته وه، دی پورته به اوچت ناست، نو چې چا به میوه اخېسته په هغې کې به یې واچول، نو بیا به یې هغه راټوله کړه او بیا بیا کاڼی به پکې پروت. نو چې کله ته بل ته پاو یا نیم پاو یا نیم سیر نقصان ورسې، په دې باندې چې ته کومې پیسې واخلې هغه ټول مال تا ځان ته حرام کو.
اوفوا الکیل. بعض قومونه لکه د شعیب علیہ السلام قوم الله جل شانه په دې کې هلاک کړو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. هلاکت ته هغه خلکو د پاره چې غي ډنډه وي تلکی اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، چې د خلکو نه خلی تول نو پورا خلی، او چې بلته ور کوي نبی کم ور کوي. نو دا شی کته د مل مالک یې د اوړو بورې ته خرڅه او باغې باندې 40 کلی 20 کیلو واټه او باغې کې و 30 کیلو، نو دا 2 کیلو ته خلکو سره زیاتې وکړو. چې 30 کیلو دا ته دوړته نه لاړه، نبی باغې باندې 18 کیلو لیکا 30. اوس د گاګ خپل خوخه دا اخلي کنه اخلي چې 20 کیلو دی په لیکلي 19 کیلو 30 کیلو دا 2 کیلو دی د گاګ سره غبنو. د دې باندې الله جل شانه تپوس کوي. نو بهر حال الله جل شانه فرمایي چې وزن دغه سه هر یو شی په پیکټ کې بند سيزونه دي. گا کې خلی داغه خیال یو شان وي او حالانکه غوي بل شان، دا ټول پاغي کې راځي. دې سره ستا حلال رزق هغه حرام شي، د دې نه ځان ساتل وکړ دي. او کته گا ته پورا ورکه نبی الله جل شانه وستا پاغه لګ مال کې الله پاک برکت واچي. په دغه سپاره کې اتم سپاره کې په نصف اخر کې الله جل شانه د آدم علی السلام د حوا بیبي او غي سره سره د شیطان تذکرہ کړی دا. الله پاک فرمایي چې دا شیطان ستاسو دشمن دی. شیطان حضرت آدم علی السلام ته ویلو چې دا ونی نه خدای پاک چې منی کړي نو دا ځکه الا ان تکونا ملکین، تاسو به فرښتې شي بیا به همیشه په جنت کې چې دا مو خوړه. نو دا دینه د خوخه چې فرښتې. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شکل آغا میوه اخوڑا غار سچو، بعضی مفسرین وی غنم و بعضی وی انگورو و بعضی یو شی دی بعضی بل شی دی. هر شی چې والله جل شانه منی کړو شیطان دوککل هیرشل. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما. آدم علیہ السلام حضرت آدم بھول گئے اور ہم نے ان کی طرف سے کوئی پختہ ارادہ محسوس نہیں کیا. آدم علیہ السلام ہیشو شیطان خطا چکل فلما ذاق الشجرہ چکل ونا اخڑا بدت لهما سوآتهما نو کپڑے ته خپل ووتی. اوس چې وسړې د چا مور او پلار نه کپڑے وباسي هغه بزان وجني. لیکن بیا هم په بعضی مجالسو کې بعضی مسلمانان نارینا زنانا د ودونو په موقع باندې کله کله دا وایي چې منی کې یو ګناکار نه و شیطان هم لغونه خوشاله پکار دي. ټول عمر مخدای خوشحال کړو لکه به شیطان هم خوشحال. ته هغه سړی خوشاله چې هغه ستا دشمن دی، تا د جنت نه وباسي، تا جهنم ته بیایي. ته هغه سړی خوشاله چې ستا د مور او پلار حضرت آدم علیه السلام او حوا بیبي نه دغه په وجه کپړې وتی. قرآن کریم کې بل ځای الله پاک فرمایي دغه ځای کې سپاره کې تلاوت شو لینزع عنهما لباسهما. شیطان دا کوي چې هغه نه د هغې کپړې وباسي. نو شیطان بربنډول کوي او ګناه کې مبتلا کول دا د تقوا لباس کوزول دي. دا هم په هغې باندې قیاس کوي. کله چې سړی په ګناه کې مبتلا شو دنه د تقوا لباس لاړو ووت. دغه سپاره کې الله جل شانه فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد. د دې لباس سره دا حکم دی تاسو د مس په وخت کې زینت واخلئ. زینت ښایست ویل کېږي. دین مراد مفسرین وی لباس ته کپڑے دي، لیکن الله پاک په قرآن پاک کې د مس په وخت کې لفظ د زینت ذکر کړي. خایس او زینت دا نه دی چې سړی په پتلون کې راشي مستودريږي او پورته شټه چولې او دا غي لسنونی چې کوم نه هغه دی اوګو پوری وی لاسه بربند وی. دا زینت نه دی، دا زینت خلاف. دا زینت نه چې سر د سړی بربند دی، دا زینت خلاف. د سړی په سر باندې عمامه دا خون کوي. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر سر پټ ساتلی، صحابه کرامو سر پټ ساتلو، امامه به په سر وله. کله کله داسې شوي لکه احرام کې یا کله داسې هم شوي دي چې دغسې سر نه در کړي. لیکن د مس په وخت کې اگر که دا حکم فرض نه دی واجب نه دی، لیکن د قرآن کریم د دې آیت نه اشارتن معلومیږي چې دا بهتر دی چې سر پټې. او که چا دې ته سپکو کتل نو کېدی شي چې د ایمان نه موځي، ځکه چې یو مستحبه مرته چې هغه ثابت دی هغې ته سپکو کتل. بعضې خلکو سره ټوپۍ وي او چې ته ورته وګورې نو دا ټوپۍ براخلاصه کې د ځمکې ته بربند به ودرېږي. ستا د قصد یې داسې کوي. دا هتک کول سپکاوی دی او دا قرآن پاک سپکاوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سپکاوی دا خطرناکه خبره ده. بهر حال
زینت خایست ویل کېږي. زینت دا دی چې سړی په هر څه باندې برابر وي. ځکه حضرات علماء کرام او مفتیان اعظام وایي چې یو سړی د مزدورۍ په کپړو کې راشي موږ ته ودرېږي، مستریتوب کوي، ګاډي سموي، په کپړو باندې ډیزل پراته دي، اگر که دا پاکې دي دی په هغې کې مسکي دا مکروه دي، حالانکه کپړې پاکې دي. مکروه ولې دي؟ ځکه چې دا زینت نه دی، خایست نه دی. مسکې خو ته داسې ودرېږه چې هغې که ته ښکلی ښکارې، الله جل شانه ته ولاړې.